یو انټرنیشنل میچ په ټي وي چلولو باندې څومره غټه خرچه راځي چې تاسو وورئ حیران بشئ. دا موږ چې په ټي وي کوم د کرکټ میچ ګورو که نه دا په ټي وي باندې چلولو دپاره په دې باندې په لکونو کروڑونو روپۍ لګي. څنګه پې لګي؟ صرف 3 ټیکنالوژیانې به در سره په دې ویډیو کې کم چې نن سبا کرکټ کې استعمالیږي هغه به در سره په دې ویډیو کې شریکو. ما تاسو به خپله اندازه وشي چې دا ټي وي باندې موږ چې دا کم میچ ګورو د دې شاله ډېر غټ محنت پروت وي، ډېره غټه ټیکنالوژي پرته وي او ډېرې غټې پیسې په دې باندې راځي. ټول نړۍ په دې ویډیو کې موږ ذکر کوو د هاک آی سیستم. هاک آی سیستم هغه سیستم دی چې په څه باندې دا موږ ډي آر ایس سیستم ګورو، په څه باندې موږ د بال ټریکینګ ګورو چې بال کم خوا لاړو، بال وکټ لګي پی کنا، بال بیټ سره ټچ ته کنا، لیگ بیفور آوټ کنا، دا بال ټریکینګ چې کوم وی دا په هاک آی سیستم باندې لګي. هاک آی سیستم چې کوم دی د دې یو خپل ټیم ویجی او دا ډېر ایکسپنسیو سیستم وی، دا ډېر ګران سیستم وي. دا سیستم چې څه لکه مطلب ډي آر ایس سیستم چې کله په میچ کې وي که نه نو دا ټیم راشي دی په ګراؤنډ کې 4 چاپیره تقریبا لس های سپیډ کیمرې لګوي. د ګراؤنډ په مختلفو انګلو باندې دی 4 چاپیره د ګراؤنډ نه لس های سپیډ کیمرې لګوي. دا داسې کیمرې وي چې دا د بال په 1 سیکنډ کې 400 تصویرانو باسي. په 1 سیکنډ کې دا که دا بال داسې روان وي که نه نو په 1 سیکنډ کې د بال نه دی 400 تصویرانو باسي دا کیمرې. لکه دا داسې های پاور کیمرې وي، های ډیفینیشن کیمرې وي. لکه دا 400 تصویران دا 400 فریم دی په دې وجه وباسي چې د بال ایگزیکټ حرکت معلوم کی چې بال کم خوا لاړو. اکثر دا بال ټریکینګ مونږ ګورو نه چې کله ډي آر ایس سیستم شروع شي نو بال ټریکینګ ګوري، بال پچ شي په پچ باندې ټپکه خوري، بیا لاړ شي وکټ پې لګي که نه لګي، میډل سټمپ پې لګي، لیګ سټمپ پې لګي، آف سټمپ پې لګي، یا وکټ د پاسه لاړو یا څه، نو دا ټول په دې هاک آی سیستم باندې کتلی کېږي. ځکه دا هاک آی سیستم چې کوم دی د بال په 1 سیکنډ کې 400 تصویرانو باسي. نو د بال هر مومنٹ چې کم دی کیچ کوي، بال کم زینه کم خواته شو دی پورا مطلب پدې کې کیچ کیږي، هر څه پدې کې ریکارډ کیږي. نو بیا چې کله ریویو کې ګوري، کله دوباره ګوري، نو هغه په دغه هاک آی سیستم باندې ګوري چې دی یو خپل ټیم ویجی دا ډي آر ایس سیستم دا ټول کنټرول کوي. په نمبر 2 باندې دی چې کومه ټیکنالوژي موږ ډیسکس کوو هغه دا سټمپ مایک. په سټمپ مایک د وکټو کې ښکته یو مایک لګېدلی وي، دا کمې 3 وکټې لګېدلې وي که نه دې کې یو ښکته مایک لګېدلی وي چې الټرا سینسیټیو مایک وله ویلی کېږي. دا یو داسې وړوکی مایک وي چې دې اواز وړوکي نه وړوکي اواز هم دی کیچ کوي. بیا په کمپیوټر باندې دغه اواز چې کوم دی دا کمپیوټر سره کنیکټ وي، په کمپیوټر باندې دی انوانټډ ساوند لري شي. مطلب وړوکی دا کم مایک چې پکې په دې وکټو کې ښکته مونډ کې لګېدلی وي که نه نو دی په ګراؤنډ کې چې دا بال روان وي که نه، بال چې بیټ سره ټچ شي یا پیډ سره ټچ شي یا ګلف سره ټچ شي دا اواز هم کیچ کوي، او دا بال چې په بیټ باندې ټچ شي شاټ پې ولګي دا هم کیچ کوي، د تماشایانو دا اواز هم کیچ کوي. نو څه ټایم چې بال اکثر بالر اپیلو کې چې دا ټچ وکړو نو ټچ امپایر پې ریویو واخلي یا امپایر ګوري چې ټچ وکړو نو ټچ، نو هغه په دغه مایک سیستم باندې هم ګوري. مایکس الټرا ایج چې موږ لخی الټرا ایج لکه هغه مطلب هغه داسې فریکوینسیانې پکې چې اپ اینډ ډاون کې چې بال ټچ شي نو هغه الټرا ایج کې موږ له وښکاري چې بال ټچ شو. نو دا ټول چې کوم دی دغه سټمپ مایک باندې ګوري. سټمپ مایک باندې دغه اواز کیچ کی او انوانټډ ساوند غیر چې کوم اواز دی نه پکار اته ریموف کی، صرف د بال دغه اواز په پریدي. نو بال چې څه ټایم رواني بال د بیټ سره ټچ کیږي نو کچره ټچ وي نو هغه ټک اواز نه معمولی ټک اواز چې کوم دی هغه مایک ټریک کړی وي، هغه مایک اواز رانیولی وي او هغه بیا موږ په الټرا ایچ کې وخی. لکه دا داسې های ډیفینیشن الټرا چې کوم سینسیټیو مایک وي هغه دی پر کرکټ کې په دغه وکټو د مونډ کې لګولې وي جي. دا هم یو ډیره امیزنګ ټیکنالوژي ده. په نمبر 3 چې دی کې کوم ټیکنالوژي استعمالیږي هغه دا ایل ای ډي سټمپ. ایل ای ډي سټمپ ګوره یو خو په دې مایک کې چې کوم دی یو خو دغه سیستم وي، بل چې کوم هارټ سپاټ سیستم وي جي. هارټ سپاټ اکثر په دې انګلینډ کې استرالیا کې چې کله ټیسټ میچونه وي کوي هارټ سپاټ سیستم خو هارټ سپاټ سیستم داسې چې هغه ارس تصویر ټول ساده کی ایکس رے غونډه کی او بال چې کوم جس سره ټچ وي نو هلته سپین نشان پرې دی، الته سپین نشان پرې دي. نو دا ټول هم د مختلفو کیمرې لګولې وي، انفراریډ کیمرې ولا ویل کېږي. انفراریډ کیمرې چې هغه هیټ هم دغه کوي، بال چې وجې سره ټچ شي نو فریکشن پکې راشي. لکه بال بیټ سره ټچ شو دا بیټ ته بال وسه ټچ شو دیږي کې نو دا فریکشن شو ټچ شو کنه رګړ پکې راغو دی رګړ نه هیټ پروډوس شي نو کوم ځای سره ټچ شي هغه هیټ دغه کیمرې راونیسي هغه دې سپین شي موږ لوخی کنه. نو دا هم ټیکنالوژي ده. ښه ایل ای ډي سټمپ په کیمرا کې په دې وکټو کې دا بلفونه چې لګېدلي وي، په بیلزم کې بلفونه لګېدلي وي. اوس دا ډېره غټه ټیکنالوژي ده. دا وکټ دی هم ډېر غټ قیمت دی، لکه دا نه چې دا 15,000 باندې دا وکټ کېږي، ډېر په لکونو کې قیمت. اوس ایگزیکټ فګر ما په داسې پراپر ریسرچ نه کړی په قیمت باندې، خو دې کې کومه ټیکنالوژي ده ګوره
په دې وکټو کې کومه ټکنالوژي یو پکې سنسر لګېدلی وي سنسر پکې لګېدلی وي چې تو وسه لاس ټچ کې ډایرکټ پکې لایټ بل شي یا ور سره بال ټچ شي ډایرکټ پکې لایټ بل شي یو پکې مایکرو پروسیسر لګېدلی وي یو پکې لګېدلی وي لو ولټیج LED وي جی لو ولټیج LED لایټونه چې کوم وی لو ولټیج پکې لګېدلی وي سنسر پکې لګېدلی وي چې کله بال د وکټو سره ټچ شي یا د ګلوز ور سره ټچ شي نو دا LED لایټونه نه دي دا په 0.01 سکند کې مطلب لایټونه کولو شي لایټونه بلینکینګ وکي چې سټیم وساته لاست ټچ کې اوماغه ټایم لکه د سترګو پرب کې پکې لایټونه کولو شي دا ټول څه دا مایکرو پروسیسر او دا سنسر چې کوم دی کې دا سه های سپیډ او های ولټیج چې کوم دا مایکرو پروسیسر لګیدلی وي د دې په وجه باندې دغه وکټو کې لایټ بل شي جی نو دا ډیر ایکسپنسیو ټیکنالوژي ده لکه دا نه چې دا په 2-3 روپۍ کېږي دا ډیره ګرانه ټیکنالوژي ده او دې ټیکنالوژي راتلو سره د کرکټ نور هم خوان پیدا شو نور پکې هم ارس صفا شو جی